بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. سورة هود 12 نمبر آیت. د سورة هود 12 نمبر آیات د دې په مفهوم او د دې په لفظي معنی کې کافی مشکلات شته. نو په دې وجه باندې دې کې د مفسرینو اقوال او رایګانې هم لږ مختلف راغلي دي، لیکن د ټولو خلاصه دا ده چې د آیات تشجیع د تیزی ورکول دی نبی علیہ السلام ته دعوت باندې چې د دین احکام پورا خلکو ته ورسه او بیان کې اخواګه خلک یې نه مني، اعتراضونه کوي، مخالفت کوي، استهزاء کوي، مخ اړای، هر طریقه چې دوی استعمالي څومره دشمنی سیوا کوي، لیکن دین پورا بیان کا بده کې هیڅ قسم سستیونه کوي. د دې اولنې مخاطب نبی علیہ السلام دی، قیامت ته پورې څومره داعیان د دین چې دي هغه ټول د مخاطبین دي چې تاسو به هیڅ کله هم د خلکو د اعتراضونو مخالفتونو مخ اړولو په وجه باندې د دین دعوت او کار پرېږدئ نه. دی خلاصه شو، په دې باندې اتفاق دی. د علماو یوه ډله دا د هغوی داسې وایي چې لعلک در استفهام انکاریه دپاره راغلی دی. استفهام تپوس کولو ته وایي، او تپوس کول په عربی کې به دوه قسمه دي. یو د ځان په یولو دپاره، بل د انکار دپاره چې دا خبره زه نه منم، نو هلته کې استفهام وشي. نو دلته کې دا استفهام انکاریه د نه منلو په معنا سره دی. نو حاصل یې شو فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، آیا ته پرېښودونکی د بعضې هغه خبرو یې چې وحي کېږي تا ته ای پیغمبره. نو د استفهام انکاري په صورت کې معنا دا شوه چې داسې نه ده، ته د بعضې هغه خبرې چې تا ته وحي کېږي ته د هغې پرېښودونکی نه یې، کلک سړی یې، ځکه د پیغمبر د شان سره خو دا مناسب نه ده چې داسې وشي. وضائق به صدرک، او تنګېږي په دې سره سینه سته، پر اعتراضونو سره ستا سینه تنګېږي. تنګېدلو نه مراد خفه کېدل دي، ته بې خفه کېږي. ان یقول لولا انزل علیه کنز، چې دا منافقان او مشرکان وایي چې ولې نه نازلېږي په دې باندې کنزون یوه خزانه، او جاء معه ملک، یا راغلی وی د دې سره یو فرشته. د دې اعتراضونو حاصل دا دی چې مکه معظمه کې د نبی علیہ السلام دعوت شروع شو. دعوت اولنی مخاطبین مشرکان شو، او مشرکانو د بوتانو وجه څومره بدي بیانېدله، دومره به هغوی غوسه کېدل او دشمني بیا سیوا کوله. نو مشرکان په مختلفو ډلو کې تقسیم شو. ځینې به داسې کوله صرف په نبي علیہ السلام باندې به اعتراضونه کول او خورول به چې که دا پیغمبر د دې سوال جواب دی ورکړي، د دې سوال جواب دی ورکړي. ځینو به داسې کوله چې نبي علیہ السلام ته به یې خوشي نومونه ویل، مجنون، لیونی او ساحر، داسې نور نومونه به یې ښودل. او ځینو به داسې کوله چې نبي علیہ السلام به یې ساره چې کوم محفل ته به نبي علیہ السلام راغی، دوی به سپک پاسې دغه محفل نه به ووتو. که به لاره کې به نبي علیہ السلام مخې ته ورغی، شا به یې راوګرځوله، مخ به یې پټ کړو، مخکې دا باس تېر شوی دی. او دا کافي زمانه به دې کې تېره شوله، او نبي علیہ السلام د دوی حرکتونو په وجه باندې ډېر زیات خفه و، غمجن و. نو په دې کې یو اعتراض د دوی دا راغی چې فرمایشي معجزو مطالبه یې وکړله. دا فرمایشي معجزې د دوی مختلفې دری شوي دي. د نبي علیہ السلام ښکارا ثبوتونه، د پیغمبري ثبوتونه نبي علیہ السلام پیش کړو. د نبي علیہ السلام کومې معجزې چې تاریخ نقل کړي تقریبا 350 خواوشا پورې مشهورې معجزې د نبي علیہ السلام نقل دي. لیکن د دې باوجود دغه معجزو ته هیڅ اهمیت ورنکړو او اعتراضونو له زور ورکړو. اعتراضونو کې د دې فرمایشي معجزې هم داخل وي. په دغه کې ځینې بحث په نورو ځایونو کې څه تېر شوی دی، څه به راشي. کله به یې ویل چې زموږ مشران دې را ژوندي شي چې موږ څه خبرې وکړو. کله به یې ویل د مکې معظمې غرونو د سونا جوړه شي. کله به یې ویل دا دې لرې کړی شي، دې به ځای کې موږ لا نهرونه او بلډینګان ساز کړی شي، هغه به ایمان راوړو. مختلف فرمایشونه وو. لیکن دې ځای کې یو فرمایش دې ځای کې دا ذکر شوی دی چې لولا انزل علیه کنز، د دې نبي علیہ السلام سره خزانه ولې نه نازلېږي. نو داسې معلومیږي چې د نبي علیہ السلام پیغمبري په بادشاهانو قیاس کوله،
چې دا عام انسانانو والا بادشاهي ده نو بادشاهان چې کله یو علاقه نیول غواړي نو هغې دپاره یې مخکې پیسې جمع کړي د یو ځګین نه پیسې جمع کړي په خلکو به مشرانو باندې خرج کړي نو بیا که مشران چې کوم ځای په قبضه کې واخلي او که مشران خو د مشرانو تابعي نو په علاقه باندې قبضه وشي نو ویل نبي علیه السلام سره د ډېرې پیسې وي خزانه دي وي او دا خزانه دي به د مشرانو تقسیمولې او پیسې خو د سره شته دی نه لولا انزل علیه کنز ولې په خزانه نازلي کې چې د خلکو باندې تقسیم کړي او خلک د پیسو په زور باندې ایمان راوړي او جاء معه ملک یا ورسره راغلی یو فرشته یا ورسره فرشته راغلی او تایید یې کوله چې او د الله پیغمبر دی دې خبره واورئ نو دې مشرکانو به خپل دې اعتراضونو ته ډېر زور ورکاو او دې به ویل ګوره یو ظاهري قوت ته یو باطني قوت روحاني ولې ظاهري قوت مال دولت ته او باطني قوت فرشته را نبی عليه السلام سره ویل یو هم نشته نو سره ظاهري قوت شته مال شته او نو سره باطني قوت ښکاره فرشته شته چې موږ یې وینو د دې اعتراضونو په وجه باندې نبی عليه السلام ډېر غمجن نو دې ځکه کې الله تعالی نبی عليه السلام لا تسلی هم ورکړه چې په دې خبرو باندې سینه متنګوه دا اعتراضونه چې دې کم کې په دې باندې سینه متنګوه ځکه چې ته خو دا قرآن پرې ښودی نه شي چې خلکو ته نه رسي دا کار خو ته نشي کولی دا خو د کېدو نه دی چې دا د کېدو نه دی او ته خفه یې نو خفګان انجام به دې څه هېڅ انجام یې نه راوځي د هذا خفګان دړه نه لرې که او اصلي حقیقت ته مقصودي خبرې ته راشه مقصودي خبره دا ده چې ستا ذمهواري صرف د خلک د الله تعالی د عذابونو نه یېرول دي دغه کار ته جاري وساته باقي د خلکو اعتراضونو ته قطعا مه کوله چې څه اعتراضونه یې راباندې وکړو دوی معجزه غواړي معجزې ډېرې پیش شولې او قرآن په خپله باندې معجزه ده دغه د هغې مثال دوی پیش کولی نه شي وروسته باس را روان دی نو معلومیږي دا چې دوی معجزه نه غواړي دوی تش اعتراضونه کوي اعتراضونه ته زور ورکړی دی نو الله تعالی فلعلک تارک بعض ما آیا ته پرېښودونکی د بعضې هغه خبرو یوحا الیه چې وحي کېږي تا ته ای پیغمبره وضائق به صدرک او تنګېږي په دې سره سینه سته ان یقولو چې دوی وایي لولا انزل علیه کنز ولې نه نازلېږي په د نبي علیه السلام باندې یوه خزانه د پیسو خزانه په ولې نازلېږي او جاء معه ملک یا راشي د ده سره یو فرشته تایید دپاره او ښکاره موږ یینو نو جواب یې دا شو چې انما انت نظیر یقینا ته صرف یره ورکوونکی خلکو ته دا ستا ذمهواري ده معجزات پیش کول خزانې را جمع کول خلکو ته ښودل د خلکو فرمایشونه پوره کول دا ستا ذمهواري ستا په ذمهوارۍ کې داخل نه دي والله على كل شيء وکیل او الله تعالی په هر څه باندې نگهبان دی یا د هر څه ذمہوار دی د هر څه پیدا کول یا نه پیدا کول د الله تعالی په اختیار کې د الله تعالی په ذمہواری کې دي د پیغمبر په ذمہواری کې صرف خلکو ته دعوت رسول د عذابون نه يرول نو لہذا د چې کوم پړه پتا باندې درځي د الله تعالی ذمہواری و ستا ذمہواری نه و دوی د پیغمبر او د الله تعالی په منځ کې هم فرقونه پیژاندل ځکه د پیغمبر ذمہواری پرې خوله هغه ذکر نه کړل د الله تعالی ذمہواری نبی عليه السلام د ګیله کوي شي تر الله ذمہواری ولې پوره نه کړه یعنی ته موږ دا فرمایشي معجزې ولې نه خې حالانکه دا خو په اختیار د الله کې دي چې د نبی عليه السلام سره دخل نشته د دې مضمون حاصل دا شو چې د پیغمبرۍ د تایید لپاره د معجزې ضرورت او د معجزې ضرورت هغه پوره شوی دی لہذا د فرمایشي معجزو پیش کولو ته هیڅ ضرورت پاتې نه دی ځکه چې د پیغمبرۍ تایید لپاره معجزه پکار ده معجزه قرآن په خپله معجزه ده مستقله معجزه ده بیا په قرآن باندې د مشرکانو اعتراض راغی چې دا معجزه نه ده دا به نبي علیه السلام له ځانه جوړ کړی دی لکه دې ځای کې پر 2 نمبر آیت کې بحث روان دی او له ځان نه جوړ شوی شی دا معجزه نشي کېدی نو په دې آیت کې به د دقیق 2 سوال جواب دی چې ام یقولون افتراه بلکې دوی وایي چې د ځان نه جوړ کړی دی قرآن نه ځانه جوړ کړلی معجزه نه ده قول نو ته ورته به جواب کې ووایه ای پیغمبره فأتو تاسو راوړئ بعشر صور لس صورتونه مثله د دې په شان دي یعنې که د ځان نه جوړ کړی نو خبره خو بیا نور هم اسانه شوه معلومول نور هم اسان شو هغه دا چې د یو سړی دی او دا امید انفړ له لیکل لوستل هم نشي کولی دې دومره دېرش سپارې قرآن جوړولی شي جوړوي او تاسو د عرب تعلیم یافته هوښیار شاعران تکړه خلک د وخت خلک نو تاسو د 114 صورتونو په ځای باندې صرف لس صورتونه په شریکه جوړ کړئ د یوازې تاسو غون عربه ته جمع شي او په شریکه صرف لس صورتونه جوړ کړئ نو که تاسو جوړ کړو
نو معلوم بشي چې دا نبی عليه السلام هم جوړول کوي او د اسمان نه د نازل شوی او که تاسو الله سورتونه په دې غونډه ټول دنیا کافرانو بشری کا من تاسو نشي جوړولې نو بیا دلیل دې خبرې دی چې انساني کلام نه لري د الهي کلام دی ځکه سو مقابله نشي کولای د کلام سو ویلې نشي او د دې مقابله ځکه سو کولای نشي نو بیا خبره نور واضح شي نو الله وکي تاسو د قران د دې معجزې مبارک شکمن یې فاتو تاسو راوړې به 10 سور لس سورتونه مثله د دې بشان دي مبتریات چې رضانه جوړ شوی او یوازې تاسو نو وادعوا رب علی من استطاعتم من دون الله هغه څوک چې تاسو وس کیږي د الله نه بغیر یعنی څوک هم چا سم رابطه کولای شي څومره کافرانو په دنیا موجود دي او بچا باندې تاسو اعتماد ټول لغوړی راجم شي او دله صورتونو مقابله صرف وکړي ان کنتم صادقین چې تاسو رښتونی یې څنګه رښتونی په دې کې رښتونی چې د قران مرزانه جوړ شوی په دې کې رښتونی نو تاسو په خپل راجم شي په خپل بټرای وږي په خپل پته ولګي چې شي کنه شي فإن لم يستجيبوا لكم کدی پورا نکړه دا وینا تاسو د پاره دا وینا یې پورا نکړه لکم کې نبی علیہ السلام او مسلمانانو ته مجموعي لحاظ باندې خطاب دی چې د غوندو کافرانو په شریک باندې تاسو دا خبره پورا نکړه یعنی د قران مقابله و نکړه ول سورتونه جوړ نکړه فعلمون ورته وایي چې پوه شي دغه فقولو ټکه د مخشتا نو ورته وایي چې پوه شي انما انزل بعلم الله یقینا نظر شوی د قران په علم د الله تعالی سره د انساني کلام نه دی نو دې ځکه کې دا دلیل نتیجه شو چې کدا سه مقابله کې لږ صورتونه پیش نکړل نو ښکارا واضح خبره ده په دې باندې بیا پوه شي چې دا انساني کلام نه دی مقابله یې نه کیږي او دا صرف د الله تعالی خبرې دی الله تعالی په علم سره نازل شوی نو چې کله کلام الهي شو نو بیا خو د ایمان راوړلو ضرورت دی وان لا اله ونشد لایق عبادت الا هو مگر دق الله دی فهل انتم مسلمون آیا تاسو به اسلام راوړی وس په دې حال کې به اسلام راوړی چې د قران د مقابله نه خواجه شوی او تاسو ته پته ولګی چې ټول دنیا انسانان راجم شي هم صرف لږ صورتونه پیش کولې نشي نو او په دې خبره باندې تاسو ته علم راغی چې د الله تعالی په علم سره نازل شوی د انساني خبرې نه دي نو آیا اوس مسلمانېږي یعنی مطلب دا چې تاسو کې معمولی حق پرستی اوس مسلمانان شي خو که تاسو مکمل ضد لیونی کلی بیا د مسلمانې دلو نه د مسلمانې نه تاسو لري دې ځکه کې د لږ سورتونو باست او په یو ځکه کې د ټول قران ذکر هم شته او په بقره کې تقریبا بس د بقره کې د یو سورۃ ذکر د فاتو به سورۃ من مثله یو سورۃ راوړی ردی په شان کې د دې وجه دا د معرفت القرآن ذکر کړی دی چې ول ټول قرآن چیلنج د ټولي دنیا ته چې ټول دنیا راجم شي او پیش کړي هغه پیش نکړو بیا د هغه نه بعد د لږ سورتونو ذکر راغی چې صرف لږ سورتونه پیش کړي خیر د ټول قرآن 114 سورتونو مقابله مکوي د لږ سورتونو مقابله وکړي لیکن ټول دنیا انسانانو شاعرانو خيارانو ادیبانو د لږ سورتونو مقابله هم ونه کړله آخر کو دې ته پیغام راغی چې صرف یو سورت پیش کړي تاسو تکړه شئ یو صورت مقابله وګړه پیش کړي یو هم پیش نشو نو دا دوی کمزوري بډاګه کولی نو بده وجه باندې په د چیلنج کې مکمل تدریج دی اول ټول قرآن بیا لس سورتونه به داغینه بعد